ځان سره فرمایي چې د هجران د یاره نه لرم طاقت نور چې غماز راته پرې نږدې یو ساعت نور زه به ستا دیدن کړم ستا د مخ په شمع په چشمانو کې مې نشته بصیرت نور او بې له دې چې تا ته ښکلې دلبر وایم نه لرم ستا حضور کې لیاقت نور یو رتی د ستا د مینې نه حرام وي که مې پاتې وي په زړه کې محبت نور او د محمد امین دلبره رب د پاره اوشوه ختم کړه دوران د فراقت نور دغه جړاګانې دي او دغه چغې دي چې یا محمد عربي تا پسې به مرم تر کومه د زنکدن سلګۍ به تا پسې وهم تر کومه او تریخ سمند ما د وصال ساحل ته ورسول الله محبوبه تریخ سمندر کې د هجران با پخکت زم تر کومه او یو د هجران غمونه او بل د پاکستان غمونه ز محمد امین بدا دواړه زغمم تر کومه وی دغه د هجران چغې وهي چې شیدا دلبر د وکتل په مینې نو شوله سترګو جاري د زړګي وینې او عجب حال په بېنوا فدا څرګند شو په هجران د هغې پاکې دلبرینې نو په جړا کې یې له شوقه دا وینا کړه دلربا عجب لایق د آفرینې او د مخ نور د له اسمانه پورته کیږي په دې سو شو ظاهر که په زمینې او دا بلبل دی چې په ګل ویل د ناز کړي او که کوي نعت خواني محمد امینې وی دا د هجران یو عجیبه درد پې راغلی دی سبا له د محبوب د حرم نه جدا کیدل دي وی راغلل شرطې والا د شپې به د محبوب حرم بندو د سحر د بانګ سره به بیا کلاوو او هغې په زور باندې راخ کو او د درشلس نه بهر چې کوم دی پرېښود او هغې خپل ور تاله کو وی زه سبا د ټولو نه مخکې راغلی ما دغه صاحب فرمایي او ما سره دوه جانمازه دي ما وی چې څنګه حرم کلو شي اول زه په ریاض الجنت کې د باباجي د پاره ونیسمه دویم د ځان د پاره ونیسمه وی چې راغلم دروازه کلو شوه لومبنۍ داخلیدونکې زیمه خو چې څنګه داخل شومه چې ومې کته باباجي هغلته ریاض الجنت کې د مخکې نه تشریف فرما دی او دی مبارک مسکی کیږي او خاندي ما ورته قربان نن خو د هجران ورځ ده په تاسو باندې د هجران عظیم سیلاب راتلونکی دی تاسو نن څنګه جاړئ راته فرمایي چې هغه د هجران ورځې ختمې دي د وصال بهارونه شروع دي وی زه پوی نشم چې ماسپښین کله د مدینې منورې خطیب خطبه وی نو اعلان کوي چې د 400 حاجی محمد امین څوک دی باباجي را پاسېږي چې زیمه وی چې د مدینې منورې گورنر ته دا اجازت په خوب کې ملو شوی دی چې دا زما عشق دی دی به زما نه څوک بهر ته نه وباسي چې څومره وخت د خوښه وي دی به ما ته دلته وخت تېروي تاریخ ګواه دی چې دغه کال باندې باباجي 15 میاشتې او 14 ورځې د جانان حرم کې دننه په ریاض الجنت کې محبوب ته مخامخ تېرې کړي دي او دغه کتاب یې لیکلی دی چې روضة الحبیب چې ما ته خپل محبوب ارشاد فرمایو چې محمد امینه چې ما ته مخامخ ناست دی نو زما د نعتونو یو مجموعه ولیکه ځکه فرمایي مدینې منورې نه قربان ربا د محبوب پاکې روضې نه قربان ربا جنتونو نه مې خوښه مدینه ده د دې خپلې عقیدې نه قربان ربا او دا لیکل چې په ارشاد د خپل محبوب دی د خپل خط هرې نقطې نه قربان ربا بیا فرمایي په حضور ستا کې تر رو رو جړېدلو زارشه حسن د عالم د جمله ښکلو او د اوچتو منارو د عرش نزار شم زه هم خوښ یم تا ته کوز کوز په کتلو مدینه منوره کې چې ګرځېږم کوم فخر د اسمان په ګرځېدلو او د صلات او د سلام دور چې غږیږي ستا حضور کې د عشاقو د ویلو نو په بیان کې به د هیڅ عاشق را نشي تعلق لري په خپلو اورېدلو او رب دې راول عاشقه د محبوبه کرم نه دی د الله د کمیدلو او که په دې دنیا جنت غواړې نو راشه که په دې دنیا جنت غواړې نو راشه چې یې ووینې په غبرګو سترګو خپلو او په ارشاد ډېر مبارک د خپل محبوب محمد امین مامور دی په لیکلو